السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو دوست، تاسو هوست مصباح الله. تاسو ګورئ زموږ چینل مارکیټینګ ورلد. کتونکو راغلیو د ډیم ته دې سایډ ته تاسو ګورئ موږ سره یو څو ځوانان موجود یو سره خبرې اترې کوو. نو موږ سره اوسئ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. لکه نوم دې څه ده؟ محمد زهیر. محمد اویس. د کوم ځای؟ مو د کوهاټ نصرت خیل. مو کوهاټ نصرت خیل. صحیح صحیح. د کوهاټ ډیم تاسو د څنګه لاګي؟ یاره زه خو یم څه کوهاټ کې لکه پورا په شهر کې دا ډېر خوشګوار ځای دی. او هلکه موږ زندګۍ کې په خپله دویم ځل څه داسې راځو، خو لکه څه کوم معلومات دي موږ ته پته دی، نو خلک دا ځای ډېر خوښوي. بار بار نه خلک څه کوم دي داسې ته ډېر رسوي. ته څه وایې کوهاټ؟ دې څه کومه خبره وکړه هغه بلکل رښتیا دی. دا ډېر خوشګوار ځای دی، خلک دې ته ډېر زیات راځي او دې ته خلک ډېر پکنیک دپاره هم رسي ډېر خلک، او زنا ټایم کې لکه لرې لرې نه خلک هم ورته رسي. صحیح. د ځوانه د کوهاټ څه مشهور دي؟ د کوهاټ خو مشهور څه کم دی، اصل کې امرود مشهور دی د کوهاټ والا. صحیح صحیح. ته څه وایې؟ نو همدغه امرود دي، نو کوهاټ والا امرود ډېر مشهور دي. صحیح. دې سیزن څه ټایم کېږي؟ څه ټایم نه سټارټ کېږي او څه ټایم ختمېږي؟ نو دې سیزن تقریبا اوړي کې وي ژمي کې وي، خو لکه ډېر سیزن پورې نه چلیږي که نه. اوړي کې لکه زیات وي، خو ژمي کې لکه کم وي. نو لکه کوهاټ والا څه کم ډېر زیات مشهور وي بس. صحیح صحیح صحیح. ډېره مننه. ډېره السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی. ټیک ټاک خیر خیریت دی؟ بالکل خیر د شکر ده. تاسو څنګه یې؟ ټیک ټاک خیر خیریت دی. باب دستی صحیح. د کوم ځای؟ د کوهاټ. صحیح صحیح. د کیمرې غاندې ګوره. دا مو تپوس کو د کوهاټ څه مشهور دي؟ کوهاټ امرود مشهور دی، ویلې چې د دوه سیزنه یو د اوړي وي یو د ژمي وي، او دې نه بعد بیا ختم شي، بیا اوړي ته بیا تیار شي. صحیح. د موږ کتونکو ته به تاسو ډیم په باره کې څه وایي؟ چې ډیم څه؟ جی ډیم خو ښایسته علاقه ده، ویلې چې ما بچپن په همدې ډیم کې هغه شول زور شولو، بس روان یم په دې سفر باندې. ویلې چې خلک ډېر ډیم ته رسي، د مخلوق په وګوره ټول راغلي دي سیل سپټې دپاره رسي، او څوک غلطه فایده اخلي، څوک ښه فایده ترې اخلي. ویلې چې ډیم ته راشي څوک اور لګوي دام نه ده پکار، او څوک چې ډزې کوي دام نه دي پکار. ویلې ټول خلک په دې ډیم کې ناست وي او وایي ګولۍ پرې رسي پرې وځي. مهرباني دې وکړي چې دا ډیم کې ډزې دې ما کوي. ویلې دا خوشګوار وطن ده او خوشګوار هغه ده ډیم ده، پوه شوې. ښه ښایسته هغه ده، خلک رسي، میان نسي پکې، چار چاپېره کسان ناست دي سیل سپټې دپاره رسي، میان نسي، سبی نه ونیسه بېګیه پورې راشي، خپل سیل وکړي، مشغوله وکړي، هغې نه بعد لاړ شي. صحیح صحیح. چاچا ډېرې ښې خبرې وکړي چې ډیم ته چې راځئ صفایي خیال وساتئ، او دلته جګړې وغیره ما کې ډېر زبردست موسم ده او ډېر ښکلی ځای ده. نور خلکو سره خبرې اترې تاسو کتی شئ. دلته دا روډ دی، دې منې کافي رش وي، خل ځي رځي، او دلته کافي خل سیال ته راځي تنده ډیم ته، او کافي رش پش وي. دلته خل پکنیک ته راځي، دلته چوټیانې په ورځ راځي، شغل مستی وي، کافي خلکو سره مو خبرې اترې وشي. زو او تاسو ته نور لوکیشن باندې خبرې څه څنګه ګورئ. د ما دې سایډ ته سټارټ ته د ډیم باندې کار سټارټ ته، اور دلته به هم سیسټم برابرېږي، دلته به بند جوړېږي. نو دا تاسو کتی شئ، د ما کیمرامین تاسو ته ښیي چې دلته کار سټارټ ته، او دې باندې به کافي کار کېږي. نو دلته ځو اور مخکې هم تاسو ته سین ښیو، مو سره اوسئ. دلته ریسټ هاوس ته، دلته هم تاسو ته ریسټ هاوس وښیلو. دلته تاسو ته دې ریسټ هاوس کې مختلف قسم ته سامان ملویدی شي، لکه تاسو د چای ملویدی شي، فش وغیره، چکن روسټ، هر شی تاسو ته دلته ملویدی شي. ښه آسان ریټ سره، هم مناسب ریټ راځي. دلته موسم ډېر زبردست وي، هر څوک سیال ته لرې لرې نه دلته خلک. ګرانو کتونکو څنګه تاسو ګورئ، دا د کوهاټ تنده ډیم فرش میان دي، ډېر تازه، او دا میان تاسو په ډېر کم قیمت باندې اغوستی شي، ډېر مناسب ریټ باندې. اور کتونکو امید کوم تاسو زموږ ویډیو نه مزې اغوستي، خوندونه اغوستي وي. کتونکو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، زموږ پیج فالو کړئ، ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ. ګرانو کتونکو مالا او زما کیمرامین واسف خان ته راکړئ اجازت. په لوی الله مسپارم. والسلام.